پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت د قرآن په وجه باندې ډیر قومونه اوچت کړي دي او دې قرآن په وجه باندې الله رب العزت ډیر قومونه د ځمکې تل ته رسولي دي. قرآن پسې چې چا ملنډې کړي دي الله رب العزت هغه په دنیا کې هم رسوا کړي دي او په آخرت کې خو به رسوایي. تاسې د دې دا ویډیو وګورئ. من فئة قليلة غلبت فئة عاصم منيرة رزيلة خبيثة إبليسة شيطانة غدارة پاکستان کا دشمنة پاکستان عوام کا دشمنة غدارة رزيلة شيطانة حرامية كبير شيطانا حراميا ذليلة كبيرة غدارة كبيرة عاصم منيرة أمريكا كغلامة إنديا كغلامة دالر آرمية حرامية كبيرة شيطانة رزيلة كافرة إبليسة يهودية. دا قرآن مجید بعینه تحریف ته اسلامی حکومت نشتا لیکن دې ته به صحیح سزای موت میلاوي ده. نن خو صرف دومره چې جیل ته لاړې صرف جیل ته اردن نه کا او الله به کې ان شاء الله ټول عمر په دغه جیل کې به روش شي او دا جیل کې به مردار شي. خو داسې کس لا چې د قرآن مجید پسې مسخرې کوي قرآن مجید پسې ملنډې کوي د قرآن مجید آیاتونه ګډوډ کوي د داسې کس سزا دینه سر قلم کولی د داسې کس سزا په چوک کې داسې کس په سپو باندې خوراک خوړلی چې بیا د دین خلک عبرت والی چې بیا د خلک قرآن پسې ملنډې نه کوي. دا داسې خلک د دین الله رب العزت عقل اخیستی دی. څوک په علماو پسې کنځلې کوي څوک قرآن مجید پسې ملنډې کوي څوک په پیغمبر پسې خبرې کوي د یو لیډر د وجې نه چې هغه لیډر چې بیخي دا عقل نه الله رب العزت پاک پیدا کړی دی هغه لیډر د وجې نه دیو د یو قرآن دیو د یو عظیم کتاب د دې د داسې کتاب چې یو عظیم فرشتې راوړی په عظیم پیغمبر نازل شوی د عظیم ذات ته طرف راوړی شوی دی د هغه قرآن مجید ټوقې کوي هغه قرآن مجید پسې استهزا کوي هغه قرآن مجید پسې ملنډې کوي د هغې په آیاتونو پسې. داسې خلک الله رب العزت په دنیا کې هم نه کامیابوي. داسې خلک چې څوک سپورټ کوي هغه هم الله رب العزت ذلیل او رسوا کوي په دنیا کې.